هغه مشکل شی او خای په دین کې چې ستا د وس نه با پس قهر چې مونږ ځان اخته کړې په خپل په دې عذابونو مونږ تاسو وګورئ زمون په دې ملک کل هم شرکیا جمعتون وګورئ په کې سال جو صدام پلار په نیکو په غور نیکو په ټر نیکنرو سلویخت ورځې د دو دیش هغه تازیف کو سره جنگو او به کې د چاپلا په یوازې ځان سلویخت ورځې او دو دیش د ټاپ طاقتونه ورته یو شوي د ټاپ طاقتونه که تاسو کې ایمان وې او غیرت وې درکې نو صدام حسین کار څو یو کلمه گو هو کنو کلمه گو هو نو هغه کلمه گو تاسو دو دیش طاقتونو ته پرېښیو او نن وایي چې یاره وګورئ که نه جنګ یې بند نه کو صدام حسین مړ مار دی اوس هم تېنا پرون په دارالعوام کې د لندن وزیر اعظم تقریر کړی دی چې وروره دې بلا نه مونږ یریږو دا ایټمي قوت به ترې لرې کوئ هله به ورسره خبرې اوس هم ته یریږي لکه مار چې مړ یو خلک تیریږي اوس هم تیریږي صدر بوش ویلي دي چې فوجي طاقت به کمه یاله به خبرې ورسره کوو کینې خبرې نه کوو 1,15,000 اتحادیانې ورته مردار کړي 1,15,000 هغه مړي امریکې د یارې امریکې ته یو ډډه په جرمني کې خاخ کړه سې په سعودي کې ورته کندې او کنستې ورویو ورشي د اسرائیلو او د سعودي هسپتالونه وګورئ پکې په ځمکو ډیرې پراته د 1,00,000 نه پاس او هره یو حمله به پې د 400 جازونو وه هره یو حمله به د 400 جازونو پې راتله ده به پې یو مردکۍ ورلړه یو مردکي به قیامت جوړ نو ما وې چې د ده میزایل داسې و لکه په یو جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فوجي قوت نه نو د شګو موټی راډک او داسې وویشتو خو چې ویشتو د شګې د هرې ذرې نه غشی جوړ شو او لاړو د کافر په سینه ننوت الله ورته وویلې چې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما تا د شګو دغه ورویشتو غشي ته ما جوړ کړه او د دوی په سینو مې ننویست د دوی د یو میزایل علاج په ټول اسرائیلو نشو یو میزایل به چې ورلړی تاسو خیال را 1,65,000 اتحادیانې په 40 ورځو کې ورته مړ کړ د طاقت سالم محفوظ دی سالم